بل سوال دا دی چې سیلاب کې کله کله شیان راشي د دې څه حکم وي مخکې سیلاب تیر شو که نه کو معمولي غوندې شیان راشي د هغې استعمال هر چا ته جایز دی او کو قیمتي اشیا وي او ته وایې چې د دې به کیدای شي مالک یې راشي دا خو ډېر قیمتي دی لکونو روپو شیان دي لرګي دي پکې قیمتي دیار یا پکې ګاډی رالی یا کې پیسې دي سونه ده او پوهېږي چې دا داسې قیمتي ده چې دې مالک به دې تپوس کوي نو د دې استعمال جایز نه دی او که چېرته قیمتي خو زر خرابېدل لکه فروټ پوره ټرک یې راوړی دی پوره باغ یې راوړی دی نو هغې استعمال هم جایز دی ځکه چې استعمال یې نه څه کېږي خرابېږي یا سبزیان وي دویم تپوس دا ده چې یو سړی دکان له یو څیز ویسي چې دا ماله ټیک کا دا ماله څه کا مرمت یې که صحیح کا لیکن بیا مالک پته نه لګي نه راځي او دکان کې هغه شیز پروت دی ډېره موده دې سره څه کول پکار دی نو دکاندار چې کله مایوسه شي د راتګ د مالک نه او د دې شیز د ضایع کېدلو خطره وي که په خپله مالدار وي دا د صدقه کي او که غریب بین استعمالولو له څه شی دی جایز دی که بیا هم مالک راشي نو قیمت پوله ورکوي دا اول دې ته تپوس کو اجازت یې وکړو خو ډېره ښه لګي پیسې به ورکړي بل دا چې مدرسه کې اکثر طالبان کله کتابونه پرېږدي کله کاپینې پرېږدي کله کپړې پرېږدي کمره کې او ترې لاړ شي کال په اخره کې د دې څه حکم دی کم شیان چې ما داسې وي چې ته پوهېږې چې دا طالب د دې تپوس نه کوي نو بل طالب له ورکوي شي او که غریب په خپل استعمال شي او کوم شیان چې داسې چې ته دا طالب کال له بیا راځي او زه یې پېژنم بسترې ده بکسې دي کتابونه دي قیمتي نو هغې استعمال جایز نه ده هغه به حفاظت کوي د هغې شیان بل عموما په کتابونو کې نومونه لیکل شوي چې نوم لیکل شوی دا د هغه سړي دی په ذریعې سره اطلاع ورکړه چې دا سیز ستا دی او که نوم په نو او د راتګ یقیني نو چې دا طالب کال نه راځي یا د ګمان ده چې دا نه راځي نو بیا بل طالب له امر کوی شي مدرسې ته هم حواله کوی شي په خپل هم استعمالوی شي که غریب وي بس دی